نن دې پروګرام کې موږ د اختر د شپې او د ورځې باره کې څه ګزارشات پیش کوو. سامعین حضرات، د اختر شپې ته روایت کې لیلة الجائزه ویلی کېږي. شعب الایمان کې وایي سمیت تلک اللیله لیلة الجائزه. دې شپې ته د انعام شپه ویلی کېږي. دا هغه شپه ده چې دې کې الله عبادت کوونکو ته، روزهدارو ته به انعام ورکوي، د هغې فیصلې کوي. او روایاتو کې، کتابونو کې د دې شپې فضیلت راغلی دی. یو روایت کې راغلی دی چې دې 4 شپې دي چې دې کې څوک عبادت کوي نو الله تعالی به هغه ته جنت ورکوي. یو لیلة الترویه د ذوالحجې د میاشتې 8مه شپه، دویم د عرفې شپه یعنې د ذوالحجې د میاشتې 9مه شپه، لیلة النحر د اختر د میاشتې د غټ اختر د میاشتې 10مه شپه، او لیلة الفطر یعنې د ورکوټې اختر شپه. وی من احیا اللیالی الاربع وجبت له الجنه لیلة الترویه ولیلة عرفه ولیلة النحر ولیلة الفطر. دا ابن عساکر صفحه 93 جلد 43 د هغې کې دا ذکر کړی دی. ځکه دا ابن عساکر کتاب چې دی نو دا 80 جلد باندې مشتمل دی. نو دا په هغې کې په جلد 23 صفحه 93 کې ذکر دی. او دې بعض روایاتو کې الترغیب والترهیب کتاب کې دې سره یو بله شپه م یو ځای کړې ده چې هغه د شعبان 15مه شپه ده. دا روایت 1456 نمبر الترغیب والترهیب کې دی. د دې شپې باره کې دا وایي چې دې کې دعاګانې ښه قبلیږي. د دعا د قبولیت اوقاتو نه یو دا شپه ده چې دې کې دعا قبلیږي. ځکه عبدالله ابن عمر نه رضی الله عنه نه یو روایت دی چې 15 شپې دي چې کې دعا قبلیږي. هغې کې یو د جمعې شپه ده، دویم د رجب چې دی نو لومبۍ شپه ده، دریم د شعبان 15مه، او د دواړو اخترونو شپې دي. نو 4م د ورکوټې اختر، 5م د غټ اختر. مصنف عبدالرزاق کې دا روایت نمبر 7927 الفاظ داسې دي: 5 لیالیه لا ترد فیهن الدعاء لیلة الجمعه وأول لیلة من رجب ولیلة النصف من شعبان ولیلة العیدین. دارنګې حضرت ابو امامه رضی الله عنه یو بل فضیلت ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل دی چې کوم سړی په دې 2 شپو کې د عبادت اهتمام کوي نو د هغه زړه به د قیامت په ورځ باندې مرده نه شي، چې په هغه ورځ به د ډېرو خلکو زړونه هغه به مړي، یعنې د مرګ او د ژوند د پریشانۍ کشمکش کې وي. الفاظ د سنن ابن ماجه روایت 1782 هغه داسې دي چې من قام لیلتي العیدین محتسبا لله لم يمت قلبه یوم تموت القلوب. او دارنګې دا روایت چې دی نو المعجم الاوسط د طبراني کې
139 159 صفحه کې هغه وایي چې من صلى ليلة الفطر والأضحى څوک چې منځو کې نفلي په دې دوه شپو کې د غټ اختر ورکوټي لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. دا روایت دی اگر چې په دې کې په بعضو باندې کلام دی خو بهرحال دې کې څه نه څه د عبادت څه جوړول د مجموع روایاتو نه بهتر ثابتېږي او د هغې اهتمام پکار دی. موږ مشاهده کې دا ده چې په دې شپه ډېر کسان هغه د بازارونو چکرونه لګوي او دې شپه کې هغه د عبادت او الله ته د توجه خیال نه ساتي چې دا یو نقصاني خبره ده. دې نه علاوه د ورځې چې دی د اختر پر ورځ سهار وختي جماعت کې شرکت کول، لمبل، کپړې بدلول او د عیدګاه د وتو نه مخکې خوراک کول بهتر دا سړی کجورې څه لږې استعمال کړي او د هغې نه پس بیا عیدګاه ته د وخته وتل، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم منځونه د اختر ټول عمر دا چې کړي دي عیدګاه کې کړي دي او چرته زل نیم د باران په وجه باندې د عذر په وجه باندې هغه یې په جومات کې کړی دی. نو عیدګاه ته د تلو اهتمام د اختر په ورځ باندې که چېرته سړی چا سره میلو شي او د اختر د خوشحالۍ مظاهرې دپاره هغه سره لاس میلو کړي یا هغه له غاړه ورکړي نو دا شرعاً جایز دی او دې کې څه حرج نشته دی. او د میلاوېدو وخت کې که چېرې سړی دا ووایي تقبل الله منا ومنک نو دا الفاظ ابو داود کې راغلی دي تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. بعضې کتابونو داسې ذکر کړی دي. دې سره که چېرته داسې وویلی شي چې مبارک شه اختر دې مبارک شه نو دا الفاظ چې دی د دې هم ګنجایش شته. علامه ابن امیر الحاج هغه خپل کتاب کې وایي المدخل کې چې دا جایز دی او بحث وګد کوي. آخر کې وایي چې د دې بحث نه یؤخذ منه استحباب الدعاء بها هنا. دلته کې مبارک شه دعا ده چې اختر دې الله برکت والا کا. وایي چې دا تقبل الله منا ومنک معنا جوړیږي ځکه چې شی قبول شي نو مبارک شي نو دا اختر دا مبارکي ورکول دا یا غاړه ورکول یا لاس ورکول د خوشحالۍ په موقع باندې دا ثابت دي د دې ګنجایش شته دی. البته بعضې خلک یو بل سره میلاویږي غاړه نه ورکوي خو چې اختر منځو شي نو بیا یو بل له غاړې ورکوي. نو دا التزام یا دغه ټیم خاص کول دا چې دی نو شریعت کې نشته چې خامخا د اختر منځو شي نو بیا دې سړی غاړه ورکړي یا د لاس میلو کړي. نه چا سره مخکې میلو شو بس هغه سره مخکې لاس میلو کړي یا غاړه او د دعایي الفاظ ووایي او چا سره مونځ پسې متصل میلو شي نو هغه سره متصل چې دی نو دغه طریقه ادا کړي. او عیدګاه ته چې لاړ شي نو هلته نفل نه دي ثابت، نفل به نه کوي، بس مونځ به وکړي د وخته به لاړ شي او بیا چې ځي په یوه لار به ځي او په بله به راځي
او چې واپس راشي نو 2 رکعاته مونځ کول کور کې بیا دا واپسې کی د چا ځای کی یا خپل کور کی نو بیا دا شته دی دا بیا سنت دی او په دې ورځ باندې بعضې کارونه دي چې هغه صحیح نه دي یو دا چې چا کار تازه مړي شوي نو خلک هغه له دعا ته ځي بعضینو کې هغوی کټونه راوباسي واچوي او خلک هغوی ته دعا ته راځي نو دا غم تازه کول په دې کې دا جایز نه دي بعضې خلک مړي شوي نو یې جامې نه اچوي نو دا سنت عمل دی او دا صفائی او جامع چول دا د مړي نه 3 ورځې نه بعد عامو خلکو دپاره او ښځې دپاره 10 ورځې 4 میاشتو نه بعد د دې غم او ترک د زینت د مړي د وجې نه دا ثابت نه دی د هغې اهتمام کول نه دي پکار او دارنګې په دې ورځ باندې خلک جواری کوي یا چې دی نو قبرستان ته تلل دا ضروري ګڼي د سهار مونځ پسې متصل نو دا هم شریعت کې ثابت نه دي او بعضې خلک هغوی په دې ورځ باندې جوارو له زور ورکي نو دا جواري هسې هم ښه نه ده او په دې محترم مبارک ورځ کې بیا ډېره ښه نه ده د دې نه احتراز ضروري دی الله تعالی دې موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین